اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم درود شریف ہوئے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد دی آیتونو کې درې مباحث ته خیال کوئ. اول بحث تحت لفظي ترجمه د دې آیاتونو، دویم بحث ترکیب د دې آیاتونو، او دریم بحث اغراض د علامه سیوطی په تعلیقاتو کې اعتراضات او جوابات. او یو څلورم بحث هم شته، هغه د دې آیت د نسخ باره کې چې دا منسوخ دی او کنه دی منسوخ، او چې منسوخ دی نو ناسخ ورته څه دی، او چې منسوخ نه دی نو تعویل څه دی. اول بحث کتب علیکم پرشو پتاسو اذا حضر احدکم الموت چکل حاضر شي او تاسو ته د مرګ نخي ان ترک خیرا کچری د پریخود پریخی مالا ما خیر مالی پریخی شی په پرشوی الوصیۃ للوالدین وصیت په پرشوی مور پلار لرا والاقربین او نور رشتہ دارانو لرا بالمعروف په نیک طریقې سرا حقا علی المتقین ثابت شوه دا په ثابت دلو سرا په متقیانو. فمن بدلو پس سوک چی بدل کی دا وصیت بعد ما سمیعو پس دا غین چوایوری چاہتا وصیت تو کی چی زمان مال پلان کی لورکا وغی بدل کی وی نا پلان کی لورکا دائی وی فإنما اسمو یقینا گناہ دے بدلولو علی اللذین پاک کسان دا یبدلونو چی دا وصیت بدلی ان اللہ سمیعون علیم یقینا اللہ اوریدن کے دے او پویا دے. فمن خاف هغه څوک چې ویریږي مم موسن هغه څوک چې ویریږي د وصیت کوونکي نه جنفا د میل د حق نه او اسما یا د ګنا نه فاصله بینهم صلح کې د دواړو په منځ کې فلا اسم علی ګنا نشته پدو ان الله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی. یا سړی ویریږي چې وصیت کوونکی با وصیت پلان کې له وکي او مال به پکې سپرانه نو تر ولاړ شي د وصیت کوونکی چې دا مریض دی او د دې موسی له د وارث په من کې د صلح وکړه چې هغه له تمر وکړه تر پکې لک څه ورکا او هغه ول بدام دې دي کنه صلح دې پکې وکړه دا جایز ده ګناه نشته. یا ایو الذین آمنوا د ایمان خاوندانو کتب علیکم الصیام فرشوی پتا سرو جال کسنگ چې پرزوا پای کسانو چې تاسو نه مخ کی تیر شوی دی لعلکم تتقون د دې لپاره فرشوی چې تاسو کې تقوا پیدا شي. دویم بحث غرض ترکیب ته وګورئ. ګوري ترکیب نه وړاندې د دې آیت ربط مخکې سره سره مخکې د قصاص حکم او قصاص کله راځي بعد وقوع الموت او اوس د وصیت حکم دی وصیت کله قبل وقوع الموت. صحیح شو مخکې هغه مسله ذکر کېده چې د مرګ د وقوع نه وروسته واقع کیږي، اوس هغه مسله ذکر کوي چې د مرګ د وقوع نه مخکې واقع ما بل اشتراک په دواړو کې موت ته مرګ.
دیم ربطار مخ کے قصاص ذکر سچ سڑے دے مڑ کنو اس پتہ نہ پرے خودل کېږي وجل کېږي نو چې وجل کېږي خلق مخدد ته وصیت پکې وکړه وصیت ذکر کړ قصاص قاتل ته چې اوس خو به قصاص کېږي خو وصیت وکړه چې سماجی نه تاسو به پوښتنه کتبہ پہل علیکم جار مجرور پر متعلق شو او الوصیتو للوالدین والاقربین جار مجرور متعلق سے تر وصیتو پوری الوصیتو سرد متعلق ندا ذوالحال شو بالمعروف جار مجرور ادای حال اعتبار متعلق سره ذوالحال سرد حال نائب فاعل د کتبہ کتبہ سرد نائب فاعل سرد متعلق نہ علیکم دے دا جملہ فعلیہ اذا حضر احدکم الموت دا جملہ شرطیہ دا وان ترک خیرا دا جملہ شرطیہ پمنس کے معترضی دی دا پہلو دا فاعل پمنس کے ہاں ان اذا شرطیہ ضربیہ متضمن معنی دا شرط را حضر پہل احدکم مضاف مضاف الیہ دا مفعول مقدم شو الموت فاعل مؤخر سے جملہ فعلیہ شرط ان شرطیہ ترک پہل ضمیر پہ مستتر فاعل خیرا مفعول سے دا جملہ فعلیہ تاسے پہ پوچھ نو گورئی دا ان ترک خیرا دا شرط سے جزائے حسب دا ان ترک خیرا پل یوسی کہ چرے مال پرے خود نو پل یوسی وسیعت دیو کیا پل یوسی جزا شو دا ان او دا ازا جزا حسب دا ولی حسب شوی دا ازا حضرہ جواب دا ازا حسب دے ذکر دا ان جواب چکم دے پل یوسی اگر پہ دلالت گئی کر دا مقدر دا محذوب دال دے پینو زکی اغنہ دا ذکر کر پی پوچھ رہی پتی ترک حقا علی المتقین حقا مصدر دے علی المتقین جار مجرور متعلق دے تر حقا پوری حقا مصدر سرد متعلق نا دا چکم دے مقولی مطلق دے دے پہلے محذوبہ دا پارا حق ذالک حقا ثابت دی تاسی باندے حق علیکم ذالک حقا ثابت دی پتا سدا پا ثابت دلو سارا دا حق آغا مفعول مطلق دے تاسی کافی و شری جامعی کے ویلی دی کستا سے خیالی چکلا مصدر مؤکد راشی دا مضمون دا جملے لا محتمل لها غیرہو وہ جملہ کے دبل سے احتمال نہیں لیکن لہو علی الف درہم حقا لہو علی الف درہم یا داشو یا ابو کا توفا اما کوئی مطلب خود ابو کا دپا فمن بدلو فا عاطفہ من شرطیہ جازم مبتدا بدل فعل ضمیر پہ مستتر ہے فاعل ہوئی مفعول شو بعد مضاف شو ما موصولہ شو سمع فعل ضمیر پہ مستتر ہے فاعل ہوئی مفعول شو جملہ فعلیہ صلہ ما موصول مضاف الیہ دا بعد مضاف سر مضاف الیہ نا دا چکم دے دا متعلق سے تر بدل فعل سر فاعل سر مفعول سر متعلق جملہ فعلیہ شرط شو اور فا جزائیہ دا انما کافو مکفوفہ دا اسمہو مبتدا دا علی اللذین یبدلونہو دا خبر دے مبتدا سر دا خبر نا دا جزا دا شرط جملہ پہلیہ شرطیہ خبر دا منشا مترازن خبر نا جملہ اسمیہ انہا دا حروف مشبہ بالفعلن اللہ سمسو سمین خبر اول شو علیم خبر ثانی سے جملہ اسمیہ فمن من شرطیہ دے خواب پہل ضمیر بکی متترغی پائل جنپن دامیم موسین جان مجرور متعلق دے تر جنپن پورے جنپن سر دا متعلق نماتب لئی او اسمن دائی ماتب چماتب لئی سر دا ماتب مقبول دا خاپر شو پہل سر دا فائلو مقبول نا جملہ پہلیا دا شرط شو فا جزائیت اللہ نبی جنس اسم دے علی خبر دے اللہ سر دے اسم خبر نادا جزا شو دا شرط سر دا جزا نا جملہ پہلیہ شرطیہ خبر دا من مبتدا سر دا خبر نا جملہ اسمیہ اور پا اصلحہ بینہم اصلحہ پہل ضمیر پہ متتر فاعل بینہم جار مجرور ضرب پر متعلق دے تا جملہ پہلیہ دا عطف دا بخاپہ بانے
ان الله غفور رحیم نا ذو سبب بالفعل الله سم دے غفور رحیم دای خبر ندی یا قائم په مقام دو کې پہلو فاعل ایو موصوف الذین موصول امنو سل شو موصول سره سره نه صفت شو موصوف سره صفت نا مفعول دو چې جمله پیریا کتب فعل علیکم جار مجرور پر متعلق دے صيام دای نائب فاعل کما کب معنا د مثله سره مضاف شما مصدریه شو کتب فعل ضمیر پکې متتر غي نائب فاعل علی الذین جار مجرور پر متعلق شو من قبلکم تا جار مجرور حال شپه اعتبار د متعلق سره کتب فعل سره د نائب فاعل او سره د متعلق نه دا تعویل د مصدر سره مضاف الیه د مثله شو مثله مضاف سره مضاف الیه نه دا چې کوم د صفت شو د کتابن د بارا موصوف سره صفت نامه کولی مطلب د کتب شو تقدیر د عبارت دا سره کتب علیکم الصیام کتابن ككتاب على الذين من قبلكم پتا سے پرسوی دا تاسه پرزیدل لکه په مخکنو خلکو چې څنګه پرشي لعل هذا شباب الفعل رقم یہ سب چوتھ تمون جملے پھیلی ہے خبر ترکیب باندې ورسې دین چلا لږی پوي صحیح من قبلكم تاجر مجرور بده کتبه د چکم ضمیر د اغینه وای حال یا علی الذین د مجرور نه حال د الذین نه د مجرور کما کتب لک څنګه چې پرسوی د داروجا علی الذین پای کسانو چاغي من قبلکم نا من قبلکم تاجر مجرور سله د الذین دا صدا سله د الذین الذین کانوا من قبلکم او دغلت تبور سر پیل راو باسه ځکه سله خبریه ها دریم بحث تو ګور سوالات او جوابات او تعلیقات او غرضونه کتبه دلته یو سوال دی هغه مخکې ویل شوی یا ایو الذین کتب علیکم القصاص فی القتل دلته وی کتب علیکم الوصیه فرضیت کې دواړه شریک دي په فرق پکې دی الته تصدیر په ایه الذین آمنو سره کړو په خطاب د لطف سره عادل ته تصدیر په خطاب د لطف سره ولې ونه ته ته ایه الذین آمنو کتبه ونه ویل کنه صرف کتبه ویل جواب در قرب عهد توجه نه کتبه ویل یا ایه الذین آمنو حذف کزه مخکې ذکر شوی هغه مراد ده دلته ها قرب عهد توجه نه بار بار خسړې خطابونه نه کوي کتبه فریضه پر شوی دی په معنا د فرض سره الزام سره کتابت نه کتابت د الزام مراد اذا حضر احدکم الموت ای اسبابه د په اعتراض ده خلاصه د اعتراض دار چې کله در مرګ راشي بیا در باندې وصیت پر د مرګ نه څخه فرایض نشتا جواب دا ده د عبارت په حذف د مذاب سره د چې کله اسباب د مرګ راشي صحیح شو ان ترک خیرا کچره خیر پریخی خیرانه مراد مال پریخی دی و انه لحب الخير لشدید وما انفقتم من خير هل تر خیر نه مراد مال دی دلته د خیر نه مراد مال لګ مال تم خیر وای او ډیر مال ته وای بازی وای چې نه ډیر مال ته خیر وای لګ ته خیر نه وای علی رضی الله عنه یو آزاد چې غلام او ترغه ز وصیت کو ما سره مال دی او ته څومره دی وسه و دینار وای دا لګ دی وصیت پکې مکه ودا خیر نه دی خیر ډیر مال دی دیجی پر پوچھے کرنے سے پڑھتے الوصیت مرفوع ہے کتبہ سرا ترکیبی ذکر کئی نائب فاعل دا کتبہ دے و متعلق دے بے ازا دے ازا پورے ان کانت ضربیہ کا کانت ضربیہ شی کس ازا ضربیہ شی ندا الوصیت متعلق دے دے ازا دیزا متعلق نه دی الوصیتو بلکې چې د وصیت نه څه فهم کیږي هغه متعلق دی چې بل یوسی دی پوښتنه کنه چې بل یوسی معنا بداسي شي ګورئ کتب علیکم الوصیتو کتب علیکم ان توسو کتب علیکم ایوسی احدکم وقت حضور الموت کتب علیکم ایوسی احدکم وقت حضور الموت
نو دا الوصیت نه یوسی جوړ شکنا او یوسی بس شي متعلق د ایزا بش په پوښتنه دا دویم حالت شو او دریم حالت دا ده ودارن علی جوابها دال دې په جواب د ایزا باندې امکان شرطیه تن کچری شرطیه شي کایزا شرطیه شي دا وصیت بدال شي په جواب د ایزا باندې او جواب د ان محذوب ته چپل یوسی تاسو په پوښتنه کې دې ځای باندې پوه نه شئ ما په خیر په عبارت باندې عبد الله پوښ وصیت د درې حالتونو ذکر کړه د الوصیت د دې لپاره یو حالت پیدا ده چې دا نائب فاعل دی د کتبه د پاره دیم دار چې ایزا ظرفیه چې ایزا حضر کوم نو ته د دې متعلق دی یوسی دی یوسی کتب علیکم یوسی احدکم وقت حضور الموت نو اذا حضرنا دی وقت جوړ کا دا وقت حضور الموت دی متعلق ترچا پوری یوسی پوری یوسی دی کم ځای نه جوړ کړی دی د وصیتو دا دویم حالت دریم حالت دا ده چې کچری اذا شرطیه شي نو دا الوصیت بدال شي په جواب د اذا باندې ځکه جواب د اذا په یوسی شي کنه په یوسی به جواب شي او دا الوصیت په یوسی باندې دال شي خنو د ان جواب څه شوی د ان جواب محذوب دی چې بل یوسی هغه بل یوسی دی هغه حذف اوس په پوښتنه کې نه شي هغه بل یوسی دی ها یا دلا په پوښتنه للوالدین والاقربین بالمعروف بالعدل چې دا وصیت په عدل سره بل زید علی الثلث زیادت په ثلث نه کوي انصاف څه مطلب انصاف دا معنی چې زیادت په ثلث نه کوي کچرته وارثان ولا يبذل غنی غنی په کې نه خوخی چې غنی ل ډیر وصیت وکي او غریب ل لګ وصیت وکي نه گزاره وکړي حقا مصدر مؤکد لمضمون الجمله دا مصدر مؤکد د مضمون د جملې د چې قبله فعل حذف دی دا قبله دا هغه ځینه دی چې فعل حذف کی بس وجوبي قیاسي د مفعول مطلق په ورته دی که په ونه رسې دی خو ګورئ دلته اعتراض دی نحوی اعتراض دی هغه دار چې مصدر مؤکد د عامل نه ګورئ بل څه کې عمل نه کوي علی المتقین دا خو معمول د حقا چې ذکر ور پورې متعلق څنګه دا مصدر مؤکد څنګه په پوښتنه کې به نه دا ترکیب ضعیف دی البته کدا سے وقال المتقین جار مجرور د کتبه پورې متعلق شي بیا خبر اخلاص بیا حقا مصدر مؤکد جوړې دي په پوښتنه کې به نه الله دا الله ذکر کا چپایل د مفعول د متقین حذف دی چې الله دی دی ویریږي د چا نه ویریږي د الله نه ویریږي وهذا منسوخ بآية الميراث وبحديث لا وصية لوارث رواه الترمذي ګورئ ما ته لګو ګورئ او څلورم په حضرت توکم د نسخ بیا بنور زمخ د آیت منسوخ دی کنه دی منسوخ د ډیرو مفسرینو رائے دا د چې د آیت منسوخ ولې ځکه د آیت مطلب دا دی چې وصیت فرض دی چې والدینو ته او اقربینو رشتہ دارانو ته سړی وصیت وکړي دا فرض نو دا حکم مخکې و چې میراث حصے نه وی را لېږل شوی چې د میراث حصے کله مقرر شوی نو اوس داسې چلو شو چې والدین او رشتہ دارو ته وصیت منسوخ شو وصیت مکه ځکه دا غي سم مقرر ده ستا په مال کې وصیت څه پیدا شي البته اجنبي ته وصیت کولای شي په ثلث په پوښوي خچدا منسوخ شنو ناسخ ورته څه شه ده ناسخ ورته آیت د موارث د یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل آیاتونه دې لپاره ناسخ یو او دیم دار حدیث ورته ناسخ چې حدیث د ترمذی شریف کې او په حکم د متواتر کې د لا وصیت لوارثین وارث ته وصیت نشته ورته ناسخ تاسو ویل چې حدیث مشهور او متواتر ناسخ د کتاب الله د لپاره جوړې دي چې خبره واحد نشي جوړې دي دا یو مسلک چې دا آیت منسوخ دي
ځکه د آیت مقصد څه شی دی چې رشتہ دارانو ته وصیت وکا او اوس دا حکم دی چې رشتہ دارانو ته وصیت مکوا مطلب باندې ورسېدی رشتہ دار ته حصہ مقرره ده دیم قول دا دی د محققینو قول چې د آیت منسوخ نه دی محکم دی او د نسخ نه بچ کول خدي کنه د نسخ نه چې آیت د نسخ نه بچ شي خبره نه ده څنګه هغه جاهلیت زمانه ته نږدې و سړی به ایمان راوړ مور او پلار به کافران سړی به ایمان راوړ بچی به کافران سړی به ایمان راوړ خزه به کافران نو کافر خود مسلمان وارث نه کړي د کافر حصہ خو نشته په میراث نو دوی د پاره دا حکم چې تاسو دغه مور او پلار د پاره وصیت کولای شئ صحیح شو وصیت هغه د پاره منسوخ د هغه د پاره نه بلکې وصیت د خاص کافر مور او پلار د پاره د کافر رشتہ دار د پاره چې دغه په آیات د پایت د موارثو کې دغه حصہ نه د مقرره نو دا څنګه بچ صحیح شو کنه تاسو په پوښتنه والدین نه کوم والدین مراد مطلق والدین نه کافرین به مراد چې خبیر نه بقربین کوم کافرین به مراد کوم دي نه یا نسخه پکې نه دې پر پوښتنه کې نشته کوئی البته کوتیبه دا فرضیت منسوخ ده د وصیت استحباب پاتې استحباب سره پاتې ده فرضیت دی اوس وصیت فرض نه ده او کوتیبه په معنا د مقرروالی سره شنو بیا خبر اخلاص شو مناسبه کې بالکل خلاص فمن بدلو چې چا بدل کا تاهو ضمیر چا تراجی ده دی وی ای الایسا تراجی ده ایسا وصیت کول چا بدل کړل من شاهدن و وصیت شاهد بدل کړل آیا وصی بدل کړ چې چاته وصیت شوه ده بعد ما سمعوا علمه پس دا غیره چې دواوري دی یعنی دی په پوښتنه بینما اسمو گناہ د عیسی المبدل چې کوم بدل شوی ته د مرجع کوي علی الذین بای کسان یبدلون او چې بدلی او سوال دار چې فمن بدلو چې اسم ظاهر سره ذکر صالح د ضمیر پکارو کرا فمن بدلوا بعد ما سمعوا بینما اسمو علیهم وزد مظهر په مقام د مضمر کې وکړه فی اقامت الظاهر مقام المضمر اسم ظاهر د ضمیر په ځای کې خورولې چې علت د ګناه کارش بینما اسمو علیهم دا معنا و چې ګناه په دوی دا ولې پیدا دلته ولې معلومه کې بینما اسمو علی الذین یبدلون او ځکه تبدیل کړي دي په وصیت کې او چې څوک تبدیل په وصیت کې په ګناهی نو پته ګناه شته ان الله سميع اوریدن کې د لقول الموسی وصیت کوونکو علي د په پیل د وصی سره چې وصی په کې تخریب کوي ومجازن علی جزاء ورکون کې دی تعالی فمن خاف من موسن او سوق چې ویریږي د وصیت کوون کې را مخففا و مسقلا مخففم دی او مسقلم دی موسن او موسن جنب څه ته میل ان الحق خطا په معنا د خطا سره اسم یا ګناه بیا تعمل ذالک چې قصد او کې پدې کې په زیادت علی الثلث او تخصیص غنی یا غنی په وصیت خاط کې مثلا فاصله بین امرافات د اسلام کې مابین د موسی او مصالحو کې بل امر بالعدل چې امر په عدل انصاف سره وکړه په اسمانه په د باندې ګناه نشته بي ذالک په دې کار کې ان الله غفور الله بخون کې مهربان یا ایو الذین آمنوا کتب علیکم الصیام بس کو ما سبب درود شریف اللهم صل علی محمد و علی